بسم الله الرحمن الرحيم ولا يقسم غنيمة في دار الحرب حتى يخرجها إلى دار الإسلام. هجي باب الغنائم شروع ده مسألة بیانی صاحب د هدائی چه دار الحرب کې با تقسیم د غنیمت نه کوي تر څو چې دار الاسلام ترا بار کړي نه. مسله زده شو دا زمونږ د حنافو مسلک دی. امام شافعي رحمه الله وی چې نه دار الحرب کې تقسیم د غنیمت کولای شي. نور خبره کوم ولا يقسم امام بتقسیم نه کوي د غنیمت په دار الحرب کې حتی یخرجها تر دې چې روي باسي الى دار الاسلام تا. امام شافعي رحمه الله فرمایلا چې بأس بذلك بدې څه باک نشتا. اصلي اختلاف سره واوري د امام شافعي رحمه الله مسلک دا دی چې دار الحرب کې د غازیانو مجاهدینو ملک د غنیمت راځي. امم وینا ترڅو چې دارالاسلام کې محفوظ کړي نه تر هغه ملک نه راځي. ناغوی ملک راځي نه بس تقسیمم جایز دی. لکه تقسیم فرع د ملک د توجه جي تقسیم بیعي خطا استما مثالم ویلو تقسیم سوي مثلا د دوه کتاب از مولدي سړي شریک دي نو په دغه کتاب کې نیم زما دي په دې کې نیم زما دي زما سره کوم کتاب ته په دې کې نیم داغه دي نیم زما دي. نو زه چې تقسیم ما ودا کوم نو زه وته م چې ستا کتاب کې زما کوم نیم ایسره دا کتاب چې تاسو سره دی دغه نیم ایسه ستا شو او ستا چې زما په کتاب ما سره کوم کتاب را سره کوم نیم ایسره دا به زما شي. دا مبادله المال بالمال شو کنه شو نه دا خو بیع شو او بیع څوک کولای شي دا غشي چې هغه به ملک نه کولای شي. نو موږ حناف وایي په دار الاسلام حرب کې لا ملک نه دی راغلی نو بیع تقسیم به څنګه وکړي هغه ملک راغلی دی بیع یعنی تقسیم کولای شي. واصله ان الملك چې د غانمینو د پاره نه ثابتېږي قبل الاحراز بدار الاسلامي ترڅو چې محفوظ کړي نه دار الاسلام کې د حنافو په نسبت باندې. امام شافعي رحم الله په نسبت باندې سود ثابتېږي. وای بتنی علی هذا الاصل بنا د بدی اصل باندې عده من المسائل ډېر مسائل ذکرنا صاحب الهدايه ما ذکر کړی دي في كفاية المنتهي کی هو كتاب معدوم ولم يوجد في ديار العراق والشام والمصر انقام ارغت جوړ شوی دی. له د امام شافعي سب دلیل اور عملی سبب وي د حربین مال مباح مال دی د کنه او یو د صغرا کبرا چې کله په مباح مال باندې د چا استیلا راشي کنه غلبا نه داغي کیږي کنه و یو کیږي نو بس غنیمت بم د مجاهدینو شي کنه نو مباح مال له دا غوپی استلام راغلی. لو د امام شافعي سب دلیل ان سبب الملك سبب د ملک چې هغه استیلا د په مال مباح باندې اذا ورد على مال مباح کله چې وارد شي د استیلا غلبا په مال مباح باندې کما فی الصيود لك شکار څه دوی دي ښکارونه کوم دا کار دی چا چې ښکارو کو داغه ولی مباح مال دی چا چې به غلبا را لداغه ولا معنى للاستواء. امام شافعي رحمه الله وی للاستیلاء دي استیلا خو هیڅ معنی نشته دی سوا د دین چې یدی پراشي قبضه پراشي ملک پراشي سوا اثبات الید وقت تحقق وغير غلې دي دار الحرب کې دی خو ید خو راغلي د مسلمانانو. ولنا موږ د بر یو دلیل انه علیه السلام چې نه من کړي د انبای الغنیمت فی دار الحرب دار الحرب کې با بیا د غنیمت نه کوي هلکه دلته خو تقسیم خبره شروع ده ته چا غوي د بی ويصل اختلاف په بی کې ده کنه او بی جایز ده کنه ده نو غوي بی جایز نه ده جایز ده او تقسیم هم بی تقسیم هم جایز ده هم وي بی جایز نه ده تقسیم بی نه ده والخلاف ثابت او خلاف چې ده ثابت دی فيه بدی بی کې والقسمه بيون مانا دا خبرم کړي وکړه تقسیم بی دمانا فتدخل تحته نو د بی دلان دی تقسیم امراله ولأن الاستیلاء چې دا اثبات الید الحافظه لک برو غری موږ دا جواب کوو. استیلاء چاته ویل کیږي غلبا چې دوه یا دراشي حافظهم دی محفوظ کی او ناقلهم خپل محفوظ ته نقل کولای شي. دلته خو حافظه راغلی د مجاهدینو په دار الحرب کې داغو په مال خو ناقله نه راغلی محفوظ کړي ولی هر وخت کې امکان دی چې غم لو کې بیت والی کده څنګه ده منګو استیلا چې دا اثبات الید ویل کی یدي حافظه والناقله ونقل كون کې دواړه
والثاني او د دویم چې ناقله دا منعدم دی نشته دی لقدرتهم ذکر دی کافر او قدرت لاشته دی الاستنقاذي واپس اخیستلو باندې او وجود د دې خبرې چې واپس والی ظاهر هم دې ذکر هغه ملکی منګلا ثم قيل به چاویلی دي لګبر وګورئ تقسیم کولای شي کني شي کولای د اختلافي مسله ده کنه نو چاویلی د اختلاف اله د توجه جی چې کله بلا اجتهاد څوک تقسیم وکینو منګه حناف وي چاله چې سوار کړه دغه ملک په ناراضي دا تقسیم ټیک نه دی لہذا په ملک ولا تصرفات نشي کولای خرڅول یا کوین زیوته کول وغیرہ نشي او امام شافعي رحمه الله وی کولای شي او کله چې امام اجتهاد وکړلو به ورڅنګ ملګری اجتهادن تقسیم وکړو بس به بالکل احکام پر ملک مرتب کیږي چاته څه ملاو دي مالک دی هغه چاویلی موضع زید اختلاف چې ترتب د احکام او د القسمه په تقسیم دا کله اذا قسم الامام الله عن اجتهاد ثم قيل موضع الخلاف چاویلی دي زید اختلاف چې کم معنی چې ترتب د احکام على القسمت باندې کیږي دا الا اذا قسم الامام الله عن اجتهاد کله چې امام تقسیم وکي خو بلا اجتهاد وکي لان حکم الملك لا يثبت ذکه حکم د ملک نه ثابتيږي بدونه بغیر د ملک نه ملک چې نه راغلي حکم راتلی شي نو بیا وغیره ملک حکم دی وقيل چاویلی بر وګوره د تقسیم کراهت چې دا امام محمد رحم الله وی د تنزیهی دی تنزیهی تحریمی نه دی وقيل چاویل الکراهت و یکراهت تنزیه نه کراهت تنزیه دی د محمد رحم الله سیری کبیر کې لیکلي هغه څه ویلی ګوره هغه وی فإنه قال على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله لا يجوز القسمة في دار الحرب أبو بارك دا ويلك وعند محمد دلت سويلي الأفضل أن يقسم في دار الإسلام أفضل دار چی تقسیم کی افضل ویلی معلومی کی چی الته کې تقسیمي جایز ده خو افضل نه ده خدای ته مکروه تنزیه وای کنه نو کپوی بنه شولې دلیل سره اصل کې د کراهت هم دلیل شته ادم کراهت هم شته نو ترجیح منګه کراهت لور کړلا چاله مور کړه ندی مطلب دا نه دی چې دا بل سړی حرام کو پوهیږي کنه به کله چې دوه دلایل تعارض راشي وای دا مکروه دی بل وای نه دی نه ترجیح و مکروه لور کو کنه خو دې مطلب دا نه چې دا بل حرام کو دا بل حرام نه دی خدا دا غینه کومه درجه کې هغه اولاد او دا غیر اولاد دا مطلب دی وره وجه الكراهه ان دليل البطلان دليل البطلان د تقسیم چره دا راجح دی الا انه تقاعد لیکن دغه دلیل د بطلان دا ناس ته دی دا نشي ادا کول دا کردار ان سلب الجواز چې جواز سلب کی نه جواز خو نشي سلب کوله د دې بل سیټ دام جایز ده اولاد دا سیدا مکروه ده چلته وکي دا نه چې جایز هم نه ده جایز ده خو صرف سره مکروه ده البته دا دلیل کراهت تنزیه ثابتයි فلا يتقاعدون دان دیناسته یعنی قوت اشتریان ایراس الکراهت چې کراهت راولي قال ذو قدره مولا فرمایي ورت والمقاتل في العسكر سوال اکبر وګورئ پوچ کې چا چې جنگ کولو او څوک چې دفاع کې ولاړو خدمتونه کول د غنیمت کې برابر دي معاونین او جنگ کوون کې څه دي ورت او معاون چې مقاتل باسکر کې برابر دي وجه سلام علی سے بالاستوائهم فی السبب ذکر د سبب کی دیو برابر دی سبب څوک دی د غنیمت د پاره سبب اول مجاوزه هغه د دارالاسلام نه د جنگ بنیت معنی تللی مجاوزه کول زمنګ د حنابه باندې ځواني او شهود الوقع امام شافعي رحم الله سبب د غنیمت دار چې څوک جنگ کې څه شي واقعدا حاضر شي نزل ته خدواړه رال جنگ بنیت معنی راوتیم دی او بجنگ کې حاضر هم دی خدای چې برای راست جنگ نه کوي علامه عرف وكذلك اذا لم يقاتل لمرض کدی مرض په وجه جنگونه کی او لغیر یا بل څه ضروري دغه په وجه باندې جنگونه کی لماذا كان غنیمت کې به بهر حصہ وکا وجه منګ ویل چې سبب موجود شوه و اذا لاحقهم المدد برغوري لا دار الحرب کی دی مجاهدین فتح هم کړي مالی غنیمت حاصل کړي او مدد داري اراله جنگ نه بس کا نو موږ حنا په مسلک دادي د څوک چې رسول دی له مې سور کوي پیږي ولی تر څو چې د اسلام د ندي وړي نو د مجاهدینو ملک پکې راغله نه دي
وګورئ واذا لقوم المدد کله چې ملحق شدي سره مدد فی دار الحرب کې قبل ان يخرجوا الغنيمه دي ولا غنیمت استلانه د دار الاسلام ته شارکوا هم دی بشریک شدا غو سره فيها په دې غنیمت کې خلاف ثابت دی امام شافعي رحم الله امام شافعي رحم الله چې پر جنگ ختم شو سول شو نو څوک چې راځي نو جنگ کې شرکت نه کوي سبب نه دی موجود هغه بنسبت سبب څوک دی جنگ کې شرکت دی چې پر جنگ سول شو به څوک راځي شرکت کړي خلاف الشافعي رحم الله بعد انقضاء القتال پس داغه نه چې قتال ختم شي او هو بناون لما ما حدنا دا مسله بنا دا باغه مسله کوم چې مخکې منګه ذکر کړل سم ذکر کړم اصلم ذکر کو نغه وای چې څنګه استیلاد مجاهدین اورال مالکان شو ورسو چې کوم کسان راځي اگر دې په ملکی صدر نشي جوړېدل وانما ينقضي حق المشاركه امام شافعي رحم الله وای کټکی کې به حق د مشارکت عندنا زمغه مسله شروع شوله وانما ينقضي من د حنف بنظمانه وورا بشک کټکی کې حق د شرکت زمنګ بنظمانه بل حرازی کله چې دارالاسلام کې محفوظ کی او یو که محفوظ کړه دارالاسلام کې هغه نه بس صرف دغه مجاهدین حق به د دیونه علاوه بل چا حق به کې نه وي او بقسمت الاسلام امامي یاد سی وشي دویم دارالحرب کې امام تقسیم وکي دا غنه بس که څوک راځي سبب کې نه وي ملک را لے او بقسمت الامام یا امام تقسیم کی بدار الحرب کی دو شو یا امام خرج کی غنیمت په دار الحرب کی خرج کی او به مجاهدین له پیسې ور کړی کلانی بهرحال هم دغه حق دین ور لبین ور کوي یا به یو کې د مغانم فی دار الحرب کی لئن بكل منها زک بهر یو بدغ درې وړو کی دار الاسلام دی راوړي دار الحرب کی تقسیم کی خرج کی دار الحرب کی یتم الملک ملک تام شو موجوده مجاهدینو نفین قطعون کټ بشي حق د شرکت د مدد نور کسان چې کوم راضي داغو شرکت حق ختم شو قال قدری مولا فرمایي لګ برو ګوره کم کسان چې لخر کې د بازار په حیثیت روان دي او خماني بار بار کړي دي په مجاهدینو دي لخر باندې سامانونه خرڅي خو به دي کا پورا بازار ور سره روانو غټ لخر بو کا سامانونه به خرڅول هغه ته حصہ ورکو غنیمت کی وینه مونږ وینه وته ورکو او ته jihad لغونه دي راغلي ولا حق بنوي له هني سوق لاس کوي هغه څوک چې هغه د لخر د بازار ولوي په غنیمت کې به حق نوي الا ان يقاتلها که جنگ کې به ټیک ده ځکه دوه سبب دي مونږ وایو یا په جنگ بنید باندې دارالاسلام نه دارالحرب ته وختل مجاوزت او یا عین جنگ کې شریک دي امام شافعي رحم الله په قول کې چې یو سمولهم دی ولهم مسور کولې شي دلیل دی امام شافعي رحم الله دغه قول هغه قول لقوله عليه السلام الغنيمه غنیمت لمن هغه چاته ورکو شهید الوقع څوک چې واقعي کې حاضر وي جنگ کې ولانه وجد الجهاد عقلي دلیل وورا مسلمانانو په سب کې لخر کې روان دي نو دیو مانن جهاد کو کنه څنګه داغه لخر غټ کړي دي ولانه وجد الجهاد جهاد موجود شلو مانا بتكسير السواد هغه چې د مسلمانانو لخر غټ کړي دي ولنم وانه لم يوجد المجاوزه سبب نه دی موجود شوی سبب څوک دی مجاوزه دارالحرب بونډري کراس کول د جهاد بنید باندې هغه ته ورختل دا هغه نه د موجود شوی دی بازار والونه على قصد القتال هغه اعتراض ولې هو هم دارالحرب ته وختي کنه به على قصد القتال ندي پیږي کنه نو ظاهري کوم سبب د لګبر وګوري ظاهري سبب دا دی چې کله بونډري کراس کوي د جنگ بنید کراس کی او دا ظاهري سبب په دې بازار ولو کې نو چې نو اوس حقيقي سبب به موجود دی اصله جنگ کې شرکت الوی ورکو کني نه با فن عدم السبب الظاهر سبب ظاهري چې دې معدوم شو نو فيو يعتبر السبب الحقيقي لهذا سبب حقيقي له اعتبار ورکو هغه څوک دی قتال له او نور خلق جنگ مونږ کی خو چې بدین اعتبار شي کنه د دارالاسلام نه دارالحرب ته جنگ کو پس دا کافی ده دا دلیل ظاهره دی ښا فيفيد الاستحقاق مفيد الاستحقاق بوركي على حسب حاله موافق دغه د حال نګ جنگ کی سواری باندې شرکت کو حساب د سواری والا وړي فارس والا او که پیدل والا وړي فارس نو راجلن عند القتال قتال کې وته ګورو او نور خلکو کې بدا حکمي چې کړي تاسو ګورې در روانه ده کوم مجاهدین چې د جهاد باندې دوړي کنه
دارالحرب نه دارالاسلام نه چې دارالحرب ته وړي دی وخت کې ورسره سواری شته فارس والی سبا ورکو دی وخت کې ورسره نشته پیدل والی سبا ورکو او دا کوم کسان بازار ولدي دی وخت کې خاصم څه نشته جنگ څنګه دی ته به ګورو که جنگ پیدل کو پیدل یې سبي او که باسي کو فارس والی سبي انور کې دا نشته چې جنگ څنګه کړي هغه کې دا د چی مجاوزه دي څنګه کړي وګوره وما رواه حدیث سره چې الغنیمه لمن شهید الوقعه و اذا موقوف دی په حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ باندې نو موږ باندې که حنا به باندې اعتراض وشي چې تاسو موقوف حدیث هم باندې کنه یار دا څنګه دا دلیل پیش کې موږ دا دغه خلاف خبره کوو هغه موقوف حدیث نه مني موږ سامي کې ویلي هغه تقلید د صحابي واجب نه غني دغه لپاره وایو او ویلو یی تعویل لا دی لمن شهد الوقت معنا ايشهدها على قصد القتال چې جنگ بنیت معنی به شرکت وکي هغه یاد کړی دی برو ګوري به اسانه مسله زرزري وایو ملي سه غنیمت قبضه کو امام اوس غواړي د اسلام ته واپس کو نو اصل حکم دار کچري د بیت المال والا دی غنیمت کی کچري سوارې نه وي د مال به پواچو د اسلام ته به ویسو که سوارې نه غنیمت کې نه وي د بیت المال والا سوارې نه کوي باغې به واچو ځکه دا ټول مسلمانانو سوارې نه دی او دا ټول مسلمانانو دی وی ویسو دوا قدم نبی په مجاهدینو باندې تقسیم کی دته د قسمت ایدا امانتی تقسیم ویل کدا والا هم دا وال تویسی ټول به بیلته به جمع کړي د سنه چاله ورکړه دا غزان لا امانت دیکھا الته به ټول جمع کړي دارالاسلام کی ابه بیلته تقسیم کو صرف د وړو د پاره به تقسیم کی پیږي به لکه د خیراتونو کې چې کورونو کوړه ورکی دا لکه خالی پاخه کوي نور به ګوره خورو یو ځای ټول دا نه چې د کور کې ځینې ایثار کی وإن لم تكن للامام حموله کچری امام د بار حموله سواری نوي تحمل عليها الغنائم چې باغې مانی غنائم بار کی تحملو چې بار کی دغه حموله تحملو دغه څه کی خطهم علم سی لګی يحملو غنشتک تحملو چې بار کړل شي په دغه سوارینو باندې غنائم نو دا کول شي څنګه کوي قسمها تقسیم به کې بین الغانمین د مجاهدین ترمنځ قسمت ایداین دا تقسیم به د امانت ولوي ليحملوا جدي وی ستار الاسلام ته ثم يرتجعها به واپس کی منهم د دیونه او به دیو کی تقسیم کی قال العبد الضعيف هدايه مولا وې دا خبر وخت ما وکړه هکذا ذکر فی المختصر مختصر القدری کی دا شان ذکر ده دای نه ذکر کړي لک برو ګورئ چې مجاهدین له ورکی دا تاسو دارالاسلام توی سیدا بدغه په خوخه کنه جبران هم په ورکول شي نو دوه روایت دی یو روایت ده جبران هم ورکول شي زر کوي وړي او دیم روایت ده نه پر ځمانه وي نور خبره کو ګورئ او شرط نه ذکر کړي ندیو درزا او روایت سیر الکبیر کې د قشان راغله دي جبران ورکول شي والجمله في هذا راضي اسپر خبر وخت ما وکړه فر خبر دادا في هذا ان الامام جري اذا وجد في المغنم كشرغه اومندي په غنیمت کې حموله ویلې مو کنه کاغي کې سواريني يحمل الغنائم غنائم دي بار کې عليها باغ باندې وجد سره لان الحموله زك سواري او محمول کمال چې لهم دا ټول چا دي دام دي دی مالهم دي لکه لهم دي کمالهم دي مالهم دي دوسا زکه حموله او محمول مالهم دا مال د مجاهدین دی بس سیدا وکذا دویم صورت اذا كان في بيت المال کشری په بیت المال کې فضل حموله زیتی سوارین وی باغی به بار کی زکه لانه مال المسلمین زکه دغه د بیت المال ولا معلوم د مسلمانانو مال له ولو كان للغانمين او لبعضهم او کچری د بعضی غانمین سره سواری نیوي ټول سره وي یا بعضو سره وي اوس بس کو شیر صغیر کې ویلي جبر به نه کوي چې بزوري ورکی دا وړي د اسلام ته لا یجبرهم قاضي بجبر نه کوي بدیو باندې پر روایت د شیر صغیر کې راغلي جبر به بول نه کوي دا خو اجاره د لکه عادت شه دي چې دا شریک مال له دا وی سیالته او اجاره کې څو جبر کول شي لانه ابتداء و اجاره ذکر ابتدائي اجاره د دې کې څو جبر نشي کولای د دې مثال لکه دوه کسانی سواری ورسې په سفر رواني دی و سواری هلاک شي
بل نه بزور خستل شي غسر زيتي نيشي کا فصار كما اذا نفقت دابته چې ورکه شي دابه في مفازه پيو مفازه کې دشت کې ومع رفيقه فضل حمول او داغه د ملګری سره یو زيتي سواری وي ويجبرو نو التم بجبر نشي کوله پدې پوه شوي بل روایت د سیری کبیر دا دی چې جبر په کولای شي څه به کولای شي ويجبرهم جبر و بكي في روایت سیری الکبیر کې د شراغلی وجه څه د مولوی صاحب دا خو ضرر دی یار دا څه کې خلکو باندې بزور سامان وړي ودا ضرر خاص دی او به چلته سامان ویوړلو التنفع عام ده او که سامان دل تبرید به ضرر عام وي امن قاعده ویل دی يتحمل الضرر الخاص اذا في الضرر العام ماده نمبر 25 ویلې مو کنه وګورئ 26 شرح مجله کې لانه دفع الضرر العام دي کې دفع الضرر عام راځي سامان نه ځای کیږي به تحمیل ضرر خاص امن برداشت کو ضرر خاص دیو به اجازه نه زرزان غیر پیوړو ولا يجوز بيع الغنائم اذا ميلي ورک غنیمت دار الحرب کې خرڅول شي نشي خرڅول کا جائز نه د بيع د غنائم قبل القسمه في دار الحرب تقسیم اعلان کړي دار الحرب کې خرڅي وجه سره ملک نشته پردې شي خرڅي لانه ولا ملک قبل هذا ملک نشته مخکې دینه چې تقسیم وږي او دې کې خلاف د امام شافعي صاحب ثابت دی او دا اصل موږ ذکر کړي غوي ملک شته خرڅول هم شي برو ګورئ څوک چې بدار الحرب کې مړ شي او به مال دار الاسلام تراوړو یو مجاهد شهید شي دغه ورثو ته به ورکو وینا ملک خلانو راغلی هغه شهید شوی ملک له راځي دار الاسلام ته چراوړي او که څوک دار الاسلام تر وخت غینه بس شهید شمول شو به هغه ورثو ته ورکو امام شافعي رحم الله وینا اول صورت کې به ورکو وای ملک راغلی دی ومن ما تزوج جمل شي د غانمین فی دار الحرب فلا حق له در بار حق نه بغنه فغنیمت کې ومن ما د منهم تزوج جمل شي په مجاهدینو کې بعد اخراج پس دا غنه چې موږ د غنیمت رسېلې دار الاسلام ته فنصيب ولي ورثه دي سبا چاته ملاويږي به ورثه وتا وجه سلام ولي سب لان الارث يجري في الملك میراث چا کې جاری کی ملک ولا ملک قبل الاحراز او چې لا محفوظ کړي می دار الاسلام کې ملک شته نشته وانما الملك بعد ملك راځي دار الاسلام ته راوړو امام شافعي رحم الله فرمایي من مات منهم څوک چې په مجاهدینو کې مړ شي بعد استقرار الهزيمه بس ځاغنه چې جنگ سول شوی نه ملک راغله دي یو رسو نصیب او د نصیبه میراث وړل شي ورثه وړي لقام الملك في ذکر ملک کې قائم دي د امام شافعي سے په نظمانه وقد بينا ذا قسم کړي وا ولا باس بان يعلف الاسكر في أيالف الأسكر في دار الحرب ويأكل مما وجدوه من الطعام أذلك تشوالك ولي أدريتو كلي نخبلنينو أمير سيب تو ترى كده تغير أزر كلي كان دي كم زي لك مسألة دا بروغري دار الحرب كي مجاهدین مال غنیمت حاصل کو نو کولې شي دیو چې خپل سارویو ته سوارینو ته غیاګانی ورکړي د غنیمت د مال نه ضرورت دی همدغه شان دیو بڅخوري څشته دی نه د غنیمت د مال نه خوراکم کولې شي تقسیم د مخ کې خبرې دي کا ولا بأس سباق نشتري به الفا چې خوراک ورکی العسکرو عسكر في دار الحرب کی چاته سارویو ته ويأكلوا او اخري مما داغنا وجدوه چې من الطعام خپل مخري قال العبد الضعيف هدايه مولا فرمای ارسل صاحب د قدرت د مسله مطلق ذکر کړی دا نه دی ویلي چې ضرورت شته کنه شته دی ویلي ولم يقيد بالحاجه دی بګنی دی ویلي چې کله حاجت وی کوي وي نو چا دا کار کړي ویاو کنه امام محمد رحم الله بصری صغیر کې شرط لګولې چې کله ورته حاجت وي نو بخپل سواری او بد مال غنیمت ولا غیاغانی خوري او خپل بداغې نه خوراک چې حاجت وي وقد شرطها في روايات کې شرط لګولې امام محمد رحم الله ولم يشترطها في الاخرى او به بصری کبیر کې به شرط نه لګولې قدرت ملبشان مطلق ذکر کړي کوجد اول صدا تاسو لګورئ اول دار چې حاجت کني نشي استعمال اوله ولي دا د غانمینو حق دیکھا
نو نفتی بغیر د حاجته مباحه نه ده چې تی حاصلې تی نه په واوره. وجد اولا روایت سیر صغیر والا اغا انه مشترک بین الغانمین لکه د مال خو شریک دی د غانمینو ترمنځ فلا يباح الانتفاع به نو مباح نه ده چې څوک نفع به حاصلې الا للحاجت مگر دا چې کله څوي حاجت وي لکه کپړی چې دی که څوک غنیمت په مال کې کپړی ال استعمالول شي چې حاجتي دغه شان ساروی ال استعمالول شي د غنیمت ساروی چې کله څوي کما فی الثياب والدواب وجد اخرى بل کې ویلي بغیر د حاجت هم استعمالول شي دغه وجه سره وجد اخرى قول النبي عليه الصلاه والسلام د فی طعام خیبر نبی عليه السلام ته ویلي اكلوها خري داینه ویلي چې حاجت وي والفوا اخبل ثروت ورکی ترنا البته ولا تحملوها ځان سره وړینا تاسو پیږئ بل او عقلی وجه اوس دا پته نه لګي چې حاجت د مجاهدینو شته د دې ته چې د غنیمت نه خوراکو کی خپل یا په سارویو او که نشته پته لګي نه لګي نو چې کله د علت اصليه پته نه لګي په سبب ظاهره به فیصله کې کنه به کې به کنه نو سبب ظاهره شته کنه بی وطن خلق دی بس حاجت بی خوراک کول جایز دی حاجت ټقیدونه ملګوا پوهیږئ کنه دلیل الشیء فی الامور الباطنه یقوم مقامه دلیل الشیء چې امور باطنه کې دا دلیل بځه ودرېږي وای چې حاجت دی بس حاجت دلیل یعنی حاجت دی ثم ما دوا 67 نمبر ما دوا ګورئ ته کوم دی ولأن الحكم جلي يدار دا داير دي على دليل الحاجت باندي وهو كونه في دار الحرب حاجت دا دي كان دار الحرب كدي ځکه غازی چې ته سبد رضان ست خوراکونه خنوړي لا يستصحب قوت نفسه دا قوت د خپل نفس ځان سره نوړي والف ظهري او نه د ساروي غیا وړي ځان سره مدته مقامي ترڅو چې هل تر د قیام وي ترغي فيها بدار الحرب کې د سکی چې څومره قیام میدار الحرب کې وغه موافق ځان خپل خوراک د سروي وړم نیوړي خنو راودي غواړي کنه دار الاسلام لا مړ ول میرته طامره طلب کول کانټینر راوړل دا منقطع دي فبقي على اصل الاباحه بس اصل اباحه باندې شی باقی شو ولي للحاجه حاجت دي حاجت په منزله دي ضرورت وکا الحاجه تنزل منزله الضروره عامه وخاصه یو درشمه ماده بخلاف السلاح البته اسلحه چې ده کنه دي کې دا ده چې ضرورت وو استعمال ولې شي او کنه نشي وجه ويسلازن سبولي کا بخلاف السلاح لانه يستصحبه ځکه مجاهد ځان سروړي انه دلیل حاجت دي کې نشته فن عدم دلیل الحاجت انه معدوم شو دلیل الحاجت وقد تمس اليه الحاجه البته کله کله اصله ته ضرورت پیش کیږي نو الته چې سبا ضرورت به مو استعمالوي فيعتبر حقيقته انه حقيقتي حاجت چې لغي له اعتبار ورکو چې وو استعمالي به کني نه وي فيستعمله نو استعمالي به ثم يرد واپس کوي به غنیمت کی کله ضرورت ختم شي اذا استغنى عنه کله چې دې اصله نه مستغني شي والدابه الک ساروي استعمالول شي د مالی غنیمت او یغم ضرورت معنی بنا ده دا به مثل سلاح ده او الطعام دا طعام نه مراد دي چې دا بلا ضرورت هم یو روایت کې خړلې شي لکه روټي غوخه او ما يستعمل فيه واغه چې بده کې کوم استعمالي يستعمل فيه لکه غوړی شو تیل شو دا بلا ضرورت یو روایت کې استعمال ولې شي ويستعمل الحطب قدري ملاوي لرګي داغو خشاک پته ور استعمال ولې شي په بعض نسخو کې طيبه خوشبو راغلي ده ويدهن بالدهن د مال غنیمت تیل استعمال ولې شي سر به غړوا او که پنجابي ټول بدن به غړوا ويوقع به الدابه او د دابو ايقاع هم پکې کوام خپې می ولا غړی چاو دی مودي له دغه باندې ډکی پدې आवाज کو باندې کا आवाज کې شان سیټینګ یا غړی چی مطلب بوسرینو باندې لمساس الحاجت ذکر حاجت ورته پیش ته الى جميع ذلك تا الکه کوم اصله ومندل د کافر او باغی جنگ کول شي ویاو کنه ويقاتلوا جنگ کوي بما باغ اصله باندې یجدونه چې کوم مجاهدین مندي من السلاح
كل ذلك بلا قسمة دا ټول بلا قسمة یادو وتاویل تاویل دا دې مولوی صاحب دلته چې حاجت ورته ښه وتاویل اذا احتاج الیه چې احتیاج ورته مخکې دا خبره کړې و بأن لم يكن له سلاح ما نه د سره خپل اصلها نشته وقت بینا مخکې ویلو کنه ولا يتمولونه داسې کولای شي چې مال تر نه جوړ کی وای دا نشي کولای وای یمن پاتې کنه کیږي بکی یار څه نشي کولای مال تر نشي جوړولای څه مطلب چې په سونی او چاندي یا په سامو سامانونو باندې مالی غنیمت خرڅ کې وغزان تکي به هغه سامان ځان تکي سونا ځان تکي چاندي ځان تکي دا ولا يتمولونه وجه لان البيع بايع چې د مولسب يترتب على الملك اساني خبرې دي بچا مرتبه ده ملک او د دې ملک شته ولا ملک علامه قدمنا مخکې ویلي ندیو ته چې د اجازه تو کنه هغه ضرورت په وجه خوراک ودانه شته اوس خرڅه خجی وانما هو اباحه دا صرف او صرف اباحه چا مل مکل لیک خوراک کې کوي نه څه ونه شي کولای ځان له بشاپر کې واچي وړي امران سره او به بار خرڅه خلک داسم کوي دیو کلی کې ټول دا کې لوټي پسی وړي وانما هو اباحه دا اباحه ده وصارك المباح له الطعام دا څه شو لکه چا د بار چې طعام مباح شي ولته خوراکات چې باندې کې چروټي کې روان غاړي په غاړي کې وي خرمه وقوله دا قول قدري مولا ولا يتمولون دي څه معنی ده په دې کې اشاره ده الى انهم دي خبره ته چې مجاهدین چې دي لا يبيعونه نه به خرڅي د غنیمت مال په ذهب او فضه او په سامانونو باندې ولې دې ته ضرورت نشته لانه لا ضرورت الى ذلك دې ته ضرورت نشته او که خرڅ کو نه پیسې راوړي سونا ذهب چاندي دغه شنام سامان اب غنیمت کې به واچي فین باو که خرڅ کړي احدهم کله سامان د غنیمت خرڅ کی بدیو یو کس رد الثمن الى الغنیمت تب پیسې واپس کی لانه بدل عین زکدا د دس یو عین بدل لیکم چې د غنیمتو نو بدل مرواچه ووس زکدا بدل د یو عین د دس عین كانت للجماعه چا د ټول جماعت یعنی د غنیمتو واما الثياب والمتاع الک کپڑے او سامان غنیمت په مال کې فائدہ اخیستل شي وای ترڅو چې تقسیم نه شوی ترغه د فائدہ نشه اخیستلې ها که حاجت به ته اخیستلې شي نو فیکره الانتفاع مکروه ده انتفاع بها په دغه سامانونو کپړو باندې قبل القسمت خدای لج من غیر حاجت وجه سره للاشتراک ټول خلق به شریک دي کنه یار اکه امام تقسیم کی بدار الاصلاح حرب کی نبی سید تقسیم کا اجتهاد چی اجتهادن چی الا انه تمر خبر ده دا ووري مولسي دا کپڑے وغیرہ سامانونه کم ته چې ضرورت په کار د امام لومل ته تقسیم کړه ټیک ده الا انه يقسم الامام امام تقسیم کوي دی تر من زبادر الحرب کې کړه اذا احتاج الى الثياب کله چې مجاهدین کپړو دواب او متاع ته محتاج شي ځکه حرام شي چې کنه حرام شي ضرورت په وخت کې مباح کیږي ته څه کنه د ضرورتو تبيح المحظورات وشتمه ماده ده او لا چې مکروه شي دا تقسیم مکروه ده او ضرورت هم دی ورته په طریقه ولا به مباح کیږي تقسیم ضرورت نه ورته نو لذلك محرم شي مباح کیږي د ضرورت په بنا باندې نو مکروه خو اولاد چې مباح شي وهذا وجه هذا ليس لان حق المدد محتمل مکرهات وجدار کې دي شي کسان راشي نو ته تقسیم څه کې نو باغول څه ورکو ورستو چې مدد راشي څه خو غول عمر کې کنه وي حق د مدد د احتمال شته نو دا اعتراض دی چې تقسیم څنګه جایز کوي وي ټیک د داغو صرف احتمال دی دلته ضرورت واقعي دی واقعي ضرورت ته وګورو احتمال به پریدو لا حج عبرت بالتوهم کا چورت نمبر ماده کوم دی وهذا لان حق المدد لان حق المدد چې دا سر محتمل له او حجتها اولا چې دا متيقن به دا یقین دي نفقانا اولا نه دا ډیر اولاد چې موږ د دې لحاظ وساتو اغه چې راضي یا برازي یا بن راضي صفته لګي بدی په تقسیم وکړو ولم يذكر القسمه في السلاح سلاح کی بیان نه کړي تقسیم به کوي کنه به کوي صاحب د قدرت نه د ذکر کړي د تقسیم مسله په اصلاح کې خو سیدار فرق به نشته کدي ته حاجتو د کپړو په شاندام دي دام تقسیم ول شي ولا فرق في الحقيقه فانه اذا احتاج واحد كتب ولا يوكس محتاج شي اصلاح خستل شي کنه هو ټول محتاج شي نو تقسیم ولیم بشي که محتاج یو کس نو مباح د غره بار نفع حاصل ول فی الفصلین په کپلو کې مصلحه کې نو کچره محتاج شي کل يقسم امام به تقسیم کې بدوړو صورتونه کې کپڑا وصله بخلاف ما ها وې چې وینځه ته محتاج مولي جیوته کومه ورک شخ دې غیر کړه فضل حاجت دې بخلاف ما اذا احتاج کچره دې محتاج الى سبيق قیدی تا
قیدی تا حیث لا یقسم امام بتقسیم نہ کی زکا حاجت الیہ دے قیدی تا وین زرا یام غلام دے فی فضول الحوائج دا فضول حاجت دے زیتی دے تے اعتبار نشتے